الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې اکثر موږ په سعودي عرب کې مونږ کو په جمعات کې نو بعضی ملګری داسي چې موږ سره په مانځو ودرېږي نو دا غوینه په جمع کې یو یا دوه رکعات تلي نو مونږ خو د امام سره سلام واړو نو دا ملګری چې کله پاسي او د خپل مونږ پوره کې نو دی چې به سلام خي او ګس طرف د ګرځي نو دی په اوچت आवाज باندې وای نو دغه وخت کې موږ د تبع ویو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نه په مانځ کې چې کله څوک سلام ګرځي نو داغي جواب ورکول د په حدیثو کې نه دی راغلی نو لہذا کوم ځای کې چې ثابت نه یل د بسړې جواب نه ورکي خو دې سره نږدې یو بل مسله ده برته ز بیان کوم ډیر ملګرو ذهن به بدی مسله باندې کولا وشي هغه دا ده چې کله یو کس مونږ کوي او ته د بهر نرالی نو په دغه مونږ کون کې باندې ته سلام اچولې شي وس ابا تعالی جواب څنګه درکې نو هغه به تعالی جواب په خله باندې نه درکې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نه دسی بنوي هغه به د لاس په اشاره باندې بس تعالی جواب درکې داسې لاس به درته په دې مانځ کې لکشان د سوچت کې یعنی کده په حالت د قیام کې نو خیال از به بغس لاس د پاسه یې خې کنه نو بس ټول لاس بنو چته اسی دا ګوته به داسې اوچتي کی نو دغه بستا د سلامو هغه جواب شي بعض خلکو دا مسله ناشنا ښکارا کیږي خدا د الله نبی دا سکړی دی او صحیح حدیثو کې ثابت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر طریقه چې کوم دا زمونږ استادو د پاره دین دی او په دغه کې زمونږ استادو کامیابی ده په دې باندې به عمل کو زبرته دی باره کې ډېر حدیث ته خو یو بدرته ویما ابن ماجه چې دا د حدیثو کتاب دی هغه کې باب تړلې دی باب المصلي يسلم عليه كيف يرد کله چې وسړی مونږ کوي په د باندې وسوک سلام واچي دی به څنګه جواب ورکي نو به پکې دا حدیث راوړي حدیث نمبر دی 1017 د ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په مسجد قباء کې مونږ کو نو پدې کې د انصارو سکسان او غیرال نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ کو په دې مانځ کې هغه ور باندې سلام واچو نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی دا زید ابن اسلم تابعی رحمت الله علیه وی ما د صہیب رضی الله تعالی عنہ نه بیرستو تاسو کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې بکله چا سلام اچو ته خو به داغه سره نو څنګه جواب به ورکو کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرد علیم قال كان يشير بيده نو صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ راتوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په خلص نه ویلي خو په لاس په اشاره سره به ول جواب ورکو وګوره دا بالکل صحیح حدیث دی نو دا یو سنت عمل دی نو دا ناشنا ګڼنم نه دی بکار او د دې د لاس په اشاره باندې جواب ورکول پکار دي او باقی عام حالاتو کې چې کله سړی په مونږ کې نه نو به چې پتا باندې چا سلام واچو نو تب ورته صرف د لاس اشاره کافی نه ده بلکې په خله ورته وي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ او د قرن کته په چا باندې سلام کې نو صرف لاس ورته نه اوچته چې خچاري په خیر را لنا سلام الفاظ بور سره خامخاوي ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې صرف د لاس په اشاره سره سلام کول دا د يهودو طریقه ده مؤمن مسلمان بور سره کلمات هم وي والله اعلم هذا بالله التوفیق